ولې ته چېرته ښه نیسه چې ته به دوه ودونه کې او زه به همداسې ګرځم ولې نو زه ښایسته یم که نه او ځواني مې د تا نه ښه ده کونټه لا خو زمړه چاته هندواني خرڅوه ته همدا واده غواړې بمیره دا تره میله هندواڼو خرڅولو ته فټ دی مورې بخیر علي سرې ډولې خاوند شي زما بخیر چې دغه کور کې مې کاري شو او زویا د خیره وبشي خو نالندارې که ستا یوه سترګه خاندي او بله دې جاړي دا یوه به پکې ما لکې که نه وسلویم بالکل بالکل مورې په حقه دی دی ځکه په حقه دی چې د مرګ نه پس خو دته خو څوک د جړا په کار دی که نه ته غم مه کوه لالا چې یو پکې پاتې شي نو ستا دپاره خبره به زه ضرور کوم بیبي ته تکلیف څه لکې ما د دې دپاره یو بټیارۍ صحیح کړې ده خوله کې یو غاښ هم نشته خو زه خیر تیار به ورته ولګوم غلی شه میلو زما په خیال څوک ورډبوي بیا هله زوی ته وګوره څوک دی زه یې ګورم ژر ورشه ورندارې دغه درېمه رشته به ټیک ماله کوئ غلی کښېنه درېیمه رشته به ماله کوي که ماله واده کوي خو د حسن راباندې ختمه ده بهر د کوره وتې نه شمه جینکۍ مې بیا راکاږي یو وایي ما سره به واده کړي او بله وایي ما سره به واده کړي نو په تا کې څه دي مورې د مرینې پلار راغلی دی د مرینې پلار څه هلې تورغازه بچې ته ځه خوا پټ شه چې چېرته دې ونه ویني یاره مورې خیر دی که نه پرېږده یو نظر مې دې وویني که نه که ویلې دي که نه مخې سره به بیوشئ خو مور درته صحیح وایي که نه خو دا پټ شه که نه سړیه ما ورته بهانه وکړه مېل مونږ کره پردی زنانه دي هغې په پرده کومه بس پټ شه سړیه زه بچې زر ځه یا الله نو د قدرتونو نه دې زار شمه خپل حسن دې راته عذاب کړی دا خو یې حل دی او وایي جینکۍ راته راځه امیر خان ماما راځه څنګه یې خورې خیر شه وروره څنګه دې بې وخته پېښه وکړه راځه خورې زه د کاروبار په سلسله کې کراچۍ ته روان یم که نه نو ما ویل چې دا ښه کار دې زر تر زره وشي نو که ستاسو خوښی نو دا راتلونکي اتوار ته به د خیره سره واده تیار کړو چې څنګه ستاسو خوښی وروره نو ما هغه رنګې به کوم